بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. کیډر زین العابدین ما د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه د یو نوی ویډیو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. ملګرو د نه مخکې مونږه د دفعه 4 نه تر دفعه 51 ضابطه فوجداري د دې منځ کې چې کوم اهم ام سی کیوز او سوالات هغه باندې مونږ ویډیوګانې کړې وي، کوم چې د A1 B1 لپاره د پولیس ریکروټ لپاره انتهایی اهم دي. مزید بنن مونږه د دفعه 52 نه تر دفعه 55 پورې د دې په منځ کې چې کوم ام سی کیوز دي، اهم سوالات دي د A1 لپاره د B1 لپاره، نو په هغې باندې به مونږه باز کوو مختصر. که تاسو ته یو ریکویسټ دی، که تاسو زما په چینل باندې نوی یې نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو خپل ویډیو طرف ته. مخکنی ویډیو کې موږ تقریبا 40 ام سی کیوز باندې باز کړی وو. نن به موږ د 41 نمبر نه شروع کوو. 41 نمبر کې وی چې غورتوں کی تلاشی لینے کا طریقہ کار د پردیش ضابطہ فوجداری میں بیان کیا گیا ہے. مطلب د ښځو د تلاشۍ اغستو طریقه په کومه دفعه کې د هغې ذکر دی، د هغې طریقه کار په کومه دفعه کې موږ ته ښودلی دی. نو دې کې اپشن ورکړل دي دفعه 51 دفعه 52 دفعه 53 او په ډي نمبر کې وی ان میں سے کوئی نہیں. نو د ښځو د تلاشۍ طریقه کار چې دی دا موږ ته په دفعه 52 ضابطه فوجداري کې ښودلی شوی دی. نو په دې کې اپشن بی ټیک دی، دفعه 52. بل نمبر سوال نمبر 42 دی. سوال نمبر 42 کې وی چې دفعه 53 ضابط پہ میں ڈیش کا ذکر ہے. نمبر اے गिरफ्तारी, नंबर बी तलाशी, नंबर सी ए और बी दोनों, नंबर डी लड़ाई के हथियार कब्जा में लेने का इख्तियार. نو په دفعه 53 کې موږ ته ښودلی شوي دي چې لړۍ کې هتیار او قبضه میں لینے کا اختیار. نو په دې کې زموږ سره اپشن ډي ټیک دی، یعنی لړۍ کې هتیار قبضه میں لینے کا اختیار. بل سوال نمبر 43 دی. سوال نمبر 43 کې وی چې دفعه 53 ضابط پہ کے تحت जो लड़ाई के हथियार कब्जे में लिया जाए देश के रूबरू पेश किया जाएगा. मतलब چې د 53 لاندې د لړۍ کم هتیار دی هغه په قبضه کې واغستلی شي، نو هغه به چاته پیش کولی شي. آپشن نمبر اے کی وی ڈی پی او، بی کی وی عدالت، 3 کی وی جس افسر کے روبرو ملزم پیش کرنے کا حکم ہو، اور په ڈی نمبر کی وی بی اور سی دونوں، مطلب بی اور سی آپشن دواړه. نو په دې کې ملګرو زموږ سره په د 53 کې موږ ته دا ویل دي چې کوم هتیار واغستلی شي هغه به عدالت ته پیش کولی شي یا به هغه افسر ته پیش کولی شي چې د کوم روبرو د ملزم د پیش کولو حکم شوي. نو په دې کې زموږ سره اپشن ډي ټیک دی، یعنی بی اور سی دونوں. بل سوال نمبر 44 دی. سوال نمبر 44 کې وی چې पुलिस د پردیش ضابط پہ کے تحت بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتا ہے. پولیس د کومې دفعې لاندې بلا وارنٹ گرفتاری کولی شي. نو په دې کې اپشن کې زموږ سره دي دفعه 52 دفعه 53 دفعه 54 او په ډي نمبر کې وي یہ تمام. نو په دفعه 54 کې مونږ ویل دي چې پولیس کب بلا وارنٹ گرفتاری کر سکتا ہے. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی، یعنی دفعه 54. بل سوال نمبر زموږ سره 45 دی. 45 نمبر سوال نم اکثر خامخا یو یا دو سوالونه راځي، 4-5-6 نمبر سوالونه دي نه خامخا راځي په A1 B1 کې یا په ریکروټ امتحانونه چې کوم دی هغې کې اعتراضي. نو د دې لپاره دا یو اسانه فارموله ما راایستلې ده. که دې نه بیا هر یو ضمن کې سوال لاشي نو هغه به انشاءالله بیا تاسو په اسانه باندې حل کوئ. کله چې دې نه سوال لاشي نو دا فارموله به ځان سره ولیکئ او بیا به په دې حساب باندې تاسو راوکاږئ چې کوم ضمن نه دا سوال راغستلی شوی دی. د دې دپاره فارموله ده د نام مبره. کله چې دا تاسو ځان ته ولیکئ نو بیا به تاسو ګورئ چې دا سوال کې زما نه څه غوښتي دي، نو د دې په حساب سره به هغه ضمن نه وباسئ، نو ستاسو سوال به انشاءالله ټیکي. دې باندې باز کو دال نون الف میم میم پے بے رے ہے. نو دا 1 نمبر چې دی دالو، دال مطلب دا دی چې دستاندازي، مطلب یو سړی په جرم قابلې دستاندازي کې ملوثي. نو چې دا دستاندازي نو دا به ضمن نمبر اے کی. بیا بسې نون دی. نون نقب ځني نه وتی دی، نقب ځني آلات چې چا سره نو دا پولیس افسر بغیر د ورن نه ګرفتارولی شي، دا په ضمن نمبر 2 کې راځي. 3 نمبر پسې دی الفو. الفو د اشتهاري نه راغستلی شوی دی، مطلب مجرم اشتهاري
چې کم سړی مجرم اشتهاري پولیس هغه بغیر د وارنټ نه گرفتارولی شي. بل پسې میم دی. میم مطلب مال مسروقه، چې سو چا سره مال مسروقه یا د دې کاروبار کی نو دا کپورس کراغه نو دا به ضمن نمبر 4. بل پسې بیا میم دی. نو میم مطلب دی چې د پولیس په کله دغه کې خپل فرایض منصبي ادا کی او پاغه کې مزاحمت وکي، نو دا د مزاحمت نه وته دی. خو د دې سره به دا خبره یاد ساتئ چې کم سړی د گرفتارۍ نه تښتېدلی او یا په گرفتارۍ کې مزاحمت کی هغه هم په ضمن نمبر 5 کې راځي، نو دا به د 5 نمبر ضمن سره د مزاحمت سره د گرفتاری سے भागा हुआ یا भागने का اقدام करे دا هم د ضمن نمبر 5 سره راځي. بل پسې فی د فوجي نه وته دی، مطلب چې کم سړی فوجي بګوړی دا په 6 نمبر دی، مطلب دا 6 نمبر ضمن دی. نو چې کم سړی فوجي بګوړی نو هغه د ضمن نمبر 6 لاندې پولیس افسر نیولی شي. بل پسې بې د باهر نه وته دی یا د بیرون نه وته دی، مطلب چې کم سړی د ملک نه باهر یا بیرون ممالک کې هغه جرم کړي او هغه په پاکستان کې پرس کدا کار وکړي شي، دا قابل سزا هغه هم جرمي، نو دیم بغیر د وارنټ نه گرفتارولی شي، نو دا به ضمن نمبر 7 او دا د باهر نه وته دی. بل پسې رهایافته مجرم نه وته دی، کم چې د 565 ضمن 3 خلاف ورزیو کی نو پرس کو دا پکې راغی، نو بس تاسو به د ری نه دا مطلب لای چې دا رهایافته مجرم دی، کم چې د ضمن نمبر 8 ضابطه فوجداري د 55 لاندې پولیس افسر بغیر د وارنټ نیوي شي. بل پسې د هدایت نه وته دی، مطلب چې بل پولیس افسر دغه د گرفتاری هدایت کړي او جرم داسي چې د دې پولیس افسر سره پکې د گرفتاری اختیاري، نو دا د 55 د پر زموږ یو مختصر فارموله وا چې دا تاسو ځان سره یاد کړئ، نو ان شاء الله چې په دې د 55 کې بس تاسو نه سوال بالکل نه غلطيږي. بل دې پسې سوال نمبر 46 ته 46 کې وی چې د 55 ضوابط پے میں ڈیش کے پاس گرفتاری کے اختیارات ہے. په د 55 کې د کم پولیس افسر سره د گرفتاری اختیارات شته. په دې کې A نمبر کې کانسټیبل دی، B نمبر کې هیډ کانسټیبل دی، C نمبر کې سب انسپیکټر دی، D نمبر کې یہ تمام پولیس افسران. نو په دې کې آپشن ډي ټیک دی، دا د کانسټیبل نه تر آی جی پورې تمام پولیس افسرانو سره دا بلا وارنټ گرفتاری اختیارات دي، نو په دې کې آپشن ډي ټیک دی. سوال نمبر 47 کې وی چې د 55 ضوابط پہ ڈیش کے متعلق ہے. د 55 ضوابط پہ د سسیز متعلق تھا. آوارہ گردوں کی گرفتاری. B نمبر کی سر قابل جبر کرنے والوں کی گرفتاری. C نمبر کی مجرم اشتہاری کی گرفتاری. اور D نمبر کی A اور B دونوں. نو د 55 کې زموږ سره آواره ګردوم گرفتارولی شي، مونږه سر قابل جبر چې کوم دی دام SHO گرفتارولی شي. نو په دې کې آپشن ډي ټیک دی، A اور B دونوں. کم C نمبر آپشن چې دی دا د 55 کې راځي، نو دې کې زموږ سره A اور B دونوں یعنی آپشن डी زموږ سره ټیک دی. بل سوال نمبر 48 थे. सवाल नंबर 48 की वीचे द 55 ज़वात पे में गिरफ्तारी के इख्तियारात देश के पास है. د 55 کې د گرفتاری اختیارات ته چا سره دي؟ د ASI سره دي کنه د SI سره دي کنه د SHO سره دي کنه یې تمام مطلب د ټولو سره دي. نو د 55 کې مونږ مخکې یو تفصیلی ویډیو کړو، هغه باندې مونږ بحث کړو. په کې مونږ ویلیو چې د 55 لاندې د گرفتاری اختیارات صرف او صرف د SHO سره یعنی د افسر محتمم تانه سره دي. نو په دې کې زموږ سره آپشن C ټیک دی یعنی SHO. सवाल नंबर 49 की वीच द 55 ज़वात पे में किन लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है? द 55 के कम किस्म खलक थे चागा SHO बगैर द वारंट ना गिरफ्तारोली शी. ए नंबर की वी सर का बिल जबर करने वाले. B नंबर की वी चोरो. C नंबर की वी इस्तिक्साल बिल जबर करने वाले. نو په دې کې مونږ ویل دي چې دې کې مونږ دا درې واړه قسمه خلک ګرفتارولی شو. نو په دې کې زموږ سره آپشن डी ټیک دی. بل سوال نمبر 50 से 50 की बीच जैद नामी शख्स लोगों से जबरन माल हासिल करता है, SHO उसको दपडेश के तहत गिरफ्तार कर सकता है. SHO बागा द कम दपे लांदे गिरफ्तारी. नो SHO बागा द 55 लांदे गिरफ्तारी. पदे के जमुक सरा ऑप्शन ए टिकते पे कि इस्तिक्साल बिल जबर करने वालों को भी गिरफ्तार कर सकता है. द खबर है पके कर ला. नो पदे के जमुक सरा ऑप्शन ए टिकते. दा नन्हे वीडियो वा कमी की चूँगा په 52 نه 55 پورې
دغه وکړو MCQs وکړو. بله ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره میلاویږم. دا پورې ماله اجازت راکړئ. د الله په